الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم. محترم مسلمانانو، کنن سبا مش په معاشره کې ګورو هر انسان سکم د هغه خفه ده، هر انسان سکم د هغه په زړه باندې غمجن ده، هر انسان سکم د هغه یو قسم ټینشن لري، خفګان لري. نو کدا سوال پیدا سی آیا دا نن سبا انسانان ټینشن ولی کوي، نن سبا انسانان خفګان ولی کوي، نن سبا د انسانانو په زړه کې غمونه ولی دي؟ د دغه څه سبب لکه وجه ټینشن پیدا کیږي، لکه وجه د انسان په زړه کې غم راځي، لکه وجه د انسان په زړه کې خفګان راځي. د هغه لپاره علما کرام او کتابونو څخه کوم د مختلف وجوهات ذکر کوي. اول حضرت مولانا فیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتهم العالیه هغه په خپل کتاب کې ذکر کوي، جواهر الفقیر دا یو کتاب ده. هغه انسان ته ټینشن لکه شان جخ پیدا کیږي، خفګان لکه شان جخ انسان ته پیدا کیږي. هر وخت لپاره سي انسان دارا ولانسی انسان سدو کار وکي، دا انسان خود به خدا د دغه انسان په زړه کې خوشحالي راځي، د دغه انسان ژوند سي کم د هغه د راحت ژوند سي، زندگی د خوشحالي زندگی سي. هغه کم دو کارونه، یو کار دا د سي انسان کم کار په خپل اختیار کې وي، او بعضی داسې کارونه دي چې هغه د انسان په خپل اختیار کې نه وي، د بل په اختیار کې وي. انسان که هر وخت دا غواړي چې زه د ټینشن نه سمه، د ما په زړه کې د خفګان نه سره، د ما په زړه کې د همیشه خوشحالي وي، د ما په زړه کې د همیشه سکون وي، همیشه د ما ته راحت وي، دا انسان د دوه کارونه وکوي. یو کار دا ده چې دا انسان هر هغه انسان چې کم کارونه اختیاري وي د ده په اختیار کې وي، دی د هغه کارونه همیشه په هغو کارو د همیشه مشغوله اوسي، هغه کارونه دې کوي. او بل هغه کارونه چې د ده په اختیار کې نه وي، هغه کارونه د دوی پرېږدي، په هغو کې د سوچ نه بندوي. دا انسان به ټول عمر دا انسان به ټینشن نه کې پیدا، ټول عمر به دغه انسان په زړه کې خفګان نه سره. اوس که لږ مونږ او تاسې په دې خبره باندې سره خلاص کړو، نن سبا چې څومره ټینشن ده، څومره خفګان ده، څومره د انسانانو په زړه کې دردونه دي، هغه صرف او صرف دا دوه خبرې دي. هغه دوه خبرې کمې دي. کم انسانان چې هغه کارونه چې د په اختیار کې وي، انسانانو هغه کارونه پرېښول، هغه کارونه چې د انسان په خپل اختیار کې نه دي، په هغو پسې خلک ولګېدل، د هغو طلب یې شروع کړو، د هغو انتظار یې شروع کړو، د هغو خواهش یې په زړه کې شروع کړو. دا انسانان چې کوم دي، دغو انسانانو ته به خامخا په زړه کې ټینشن پیدا کېږي. هغه څه شی دی؟ ګوره د انسان دا کاروبار کول، خپل حلاله نفقه ګټل، خپل کسب برابرول، دا د انسان په اختیار کې ده. باید هر انسان خپل کسب برابر کې، خپل کاروبار پسې ولګېږي، د الله په عبادت وخت رالی، د الله عبادت وکړي. دا ټول د انسان په اختیار کې دي. هغه اختیاري کارونه چې انسان هغه کوي، دغه انسان بیا ټینشن نشي پیدا کولی. او که یو انسان را ولاړ سي غیر اختیاري کارونه چې تا په اختیار کې نه وي، او ته را ولاړ سي هغه کارونه غواړي او ته زه وکوم، دا انسان به ټول عمر ظرفشینی وي. دا انسان به ټول عمر په زړه کې خفګان لري، دا انسان به ټول عمر په زړه کې
قساوت لري، سختي به چې لري. هغه نن سبا تر نر ښکاره خبره ده ټول انسانان په هغو کارو کې اخته دي چې هغه د په اختیار کې نه دي، لیکن دی دا غواړي چې باید زه دا وکوم. اوس مثلا الله رب العزت دې فضل وکړي، نن سبا چې ډېر خلک په ټینشن باندې اخته دي، هغه وجه هم ټوله دا ده چې کم کار د په اختیار کې نه وي، د بل په اختیار کې وي، لیکن دی کوشش کوي چې دا کار ما کړی وای. نن سبا دې الله رب العزت فضل وکړي، هغه چې شای دي هغه نن سبا باطل محبتونه دي، باطل مینې او محبتونه دي. نن انسانان ټول په باطل محبتو باندې شروع دي، نن انسانان ټول په باطل مینو باندې شروع دي. دغه باطل محبت، دغه باطل مینه چې د لچا سره رااله، دا اول اثر د تا د خفګان دی، د تا د ټینشن ده. سره کم ده اوس نن سبا خلک ټول په دې باندې خفه دي، د مال پلاني کس سره مرګیری ده، د مال پلاني کس سره محبت ده، د مال پلاني کس سره مینه ده، خو لیکن دی اوس څه کوي؟ دی په دې باندې ټینشن ده چې مال پلاني سره مینه ده، نو د ده ویل ما سره مینه نشته، مال پلاني سره محبت ده، د ده ویل ما سره محبت نشته. بس نو د محبت دا خو د تا په اختیار کې نه ده، اوس د تا په اختیار کې نه ده، او تا هغه شی غواړې، تا د به الله تعالی په زړه کې ټینشن در اچوي، تا د به الله تعالی په زړه کې خفګان در اچوي. بیا هغه د تا چې کوم محبت ده ورسره، هغه کله تا سره خبره نه کوي ته به خوابه دی، هغه که د تا ټلیفون نه پورته کوي ته به خوابه دی، هغه کله تا سره تعلق نه ساتي ته به خوابه دی، هغه که مثلا تا ته نه راځي ته به خوابه دی، هغه که تا ته ټیم نه درکوي ته به خوابه دی. ولې؟ ځکه هغه ټول کارونه چې د تا له چا سره محبت و هغه د هغه په اختیار کې دي، او ته رالټېږي هغه د ده د اختیار شان چې کوم د هغه د خپل ځان دپاره راخپلوي، دا دغسې نشي خپلېدلی. خامخا به الله رب العزت تا د زړه په درد باندې اخته کوي، تا به الله تعالی په ټینشن باندې اخته کوي، ځکه دا باطل شی ده، دا باطل محبتونه دي، دا بېجایه محبتونه دي، دا بېجایه عشقونه دي. الله رب العزت اول سزا تا ته دا درکوي، الله به د زړه په درد باندې اخته کړي. نن که موږ او تاسې په معاشره کې وګورو، ټول نوجوانان چې کوم دي هغه د زړه په در باندې اخته دي، نن ټول نوجوانان چې کوم دي هغه له ټینشن سره مخامخ دي، نن ټول نوجوانان چې کوم دي هغه خودکشۍ ته تیار دي، نن ټول نوجوانان چې کوم دي هغه د الله تعالی د دین د پرېښولو ته تیار دي. وجه یې بله وجه، والله که بله یوه وجه یې هغه دا ده چې نن ټول نوجوانان په باطلو محبتو باندې اخته دي. نن باطل محبتونه څه دي کوي؟ له بل چا سره باطله مینه وي، د بل چا باطل محبت وي، هغه باطل محبت تا ته سزا ده درکوي چې اوس به الله رب العزت تا د زړه په در باندې ګرفتاره کوي، د تا په زړه به 24 ګنټې درد وي، ته به 24 ګنټې په یوه شي باندې نه خوشحاله کېږي. دا په غم او په دې تکلیف کې وایي د الله دین به درجه خفاته وي، د الله عبادت به درجه خفاته وي، ذکر و اذکار به درجه خفاته وي، د پلار او د مور خدمت به درجه خفاته وي، د خپل ورور خدمت به درجه خفاته وي، مستقبل د به تا یوه زندګي برابروله هغه به درجه خفاته وي، ژوند به دې هم خراب وي، آخرت به دې هم خراب وي. دویم نمبر چې د انسان په زړه کې ټینشن پیدا کوي، کتاب لیکلي دی هغه څه شی ده؟ هغه دا ده چې یو انسان را ولاړ سي په خپل مال کې اسراف کوي. نو دغه دپاره ګورې په دې خبره باندې تاسو ښه سر خلاص کړي چې په خپل مال کې کم انسان اسراف کوي، دغه اسراف د مال چې کم د دام الله رب العزت قدرتن دی دغه انسان په زړه کې ټینشن پیدا کوي. دوم هغه ده چې مال خو اسراف په مال کې اسراف کوي، خو لیکن هغه اسراف هم په ناجایزه طریقه باندې چې ده کوي، دغه په زړه کې هم الله رب العزت خامخا ټینشن پیدا کوي. دریم چې یو انسان را ولاړ سي د مال اسراف کوي، خو لیکن په ناروا شي کوي، خو ناروا شی د په لاس باندې هم نه ورځي. لکه نن سبا الله رب العزت دې فضل وکړي، ګوره په دې خبرو کې شرم نشته، دا دین ده، دا اسلام ده، بدل کې به موږ تاسې هغه خبرې کوو چې الله راته وایي، چې رسول الله راته وایي، قرآن راته وایي، او تاسې دین او اسلام راته وایي، په دې کې هېڅ شرم نه درکول پکار. نو هغه انسان چې په مال کې اسراف کوي، دغه انسان ته به الله خامخا د زړه ټینشن وراچي. او دویم هغه چې په خپل مال کې اسراف کوي، په نارواو طریقو کې یې کوي، په زناو کې اسراف کوي، په شرابو کې یې کوي، په بېجایه منشیاتو کې څه ده کوي، په دغه کې هغه دغه به هم الله رب العزت د زړه په ټینشن باندې اخته کوي. دریم هغه ده چې انسان را ولاړ سي په مال کې اسراف کوي، په ناروا کې یې کوي، خو لیکن ناروا شیان په لاس باندې ورځي نه. لکه نن سبا ګورئ
الله تعالی دې فضل وکړي نن سبا خلک په چیز باندې اخته دي خلک په دې باندې اخته دي ما له پلاني سره محبت ده زه په پلاني باندې عاشق یم زه په پلاني باندې مین یم نو دی راولاړ سي په هغه باندې خرڅې شروع کړي دا خرڅې چې ته کوې دا ته اسراف وکاو او له اسراف سره په ناروا طریقه دې چې د وکاو عذاب او سزا به دی الله رب العزت به بیا په ټینشن باندې اخته کړي پیسې به دې لګېدلې وي مال به دې لګېدلی وي تکلیفونه او زحمتونه به دې په خپل زړه باندې تېر کړي وي لیکن الله به دې په داسې ټینشن باندې اخته کړي هغه کس ستا خرڅې ورباندې کولې تا په هغه باندې خرچې کولې تا په هغه باندې مثلا قسم قسم محفلو ته دې بوت قسم قسم منظرو ته دې بوت قسم قسم خوراکي دې ورباندې کولې دا ټول ناجایز عملونه وو اوس به الله تا ته عذاب دا درکوي الله به دې په داسې ټینشن باندې اخته کړي الله به داسې په زړه په در باندې اخته کړي چې هغه کس چې تا خرچې ورباندې کولې د هغه له وجې به ته دردمند وي هغه به تا ته تکلیفونه در رسوي هغه به تا ته زحمتونه در رسوي هغه څه کم ده هغه به تا ته داسې کارونه به د هغه الله څخه پیښ شي حتی دا په ډېرو ځایونو کې موږ په خپله باندې لیدلي دي ساده خرچې ورباندې کولې د تکلیفونه ورباندې کول د زحمتونه ورباندې تېرول هغه کس راولاړ شي بیا د هغه کس وویني بیا هغه مړ کړي بیا هغه په سر باندې توپانچه ور ونیسي هغه وجه دا وي الله تعالی په دنیا کې عذاب درکوي چې اول تا باطل محبت کاو اول تا باطل هغه مینه دې چې ده کوله مینه له اسلام سره پکار ده مینه له قرآن سره پکار ده مینه له پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره پکار ده مینه د الله تعالی له دین سره کول پکار دي نن د الله تعالی فضل وکړي نن ټول په دا نن په ټینشن باندې ځوانان اخر دي ټینشن دي او خپګان په ځای کې ده والله کبل یو شی هغه ده ټول نوجوانان سکند هغه په باطل مینه او په باطل محبت باندې اخته دي په پردو خلکو باندې خرڅې کوي په پردو خلکو باندې سکند پیسې باندې لګي خپل پلار یې هیر ده خپل ورور یې هیر ده خپل بچیان یې هیر دي خپل کور یې هیر ده لیکن په پردو خلکو باندې خرڅې کوي الله عذاب دا ورکړي چې دا انسان الله د زړه په درد باندې بیا اخته کړي سوال درته کوم زارۍ درته کوم مه کوه دا خپله نوجواني دا خپل ښایسته ژوند دا خپله ښایسته عزت دا ولې خرابوې دا ولې اخر به الله د زړه د درد له وجه د زړه د ټینشن له وجه به داسې حد ته ورسوي بیا به را مجبوره سي خپل ځان خپله باندې قتل کړي آخرت به دې هم خراب وي دنیا دې هم خرابه سوله هغه د تاسې کوم بچیان پاته سول د هغو ژوند دې هم ور خراب کړو نو داسې وکوه الله ته توبهګار سه که دې چیرې باطل محبت شروع کړی وي باطل مینه دې له چا سره شروع کړې وي په هغه باندې فضول خرچې ورباندې کوې فضول څه کم د خپل مال ورباندې صرف کوې دا زه قسم درته کوم په والله که دا دغسې ضایع ولاړو الله به په دنیا کې خامخا عذاب درکوي هغه عذاب دا ده الله به د زړه په در باندې بیا اخته کوي دریم سبب د ټینشن د خفګان چې کم ده هغه دا ده کتابونه لیکي چې په کوم وخت کې یو انسان راولان سي هغه دوه کارونه کوي الله تعالی دا انسان د زړه په ټینشن باندې اخته کوي هغه دوه کارونه دا دي چې یو انسان راولان سي په خپله معاشره کې تر خپل پلار چې کوم د خپل ملګری ورباندې ګران سي تر خپلې مور خپله کډه او خپله شوې چې کومه د هغه ورباندې ګرانه سي دا کتاب لیکلی دی الله رب العزت به دا انسان خامخا د زړه په ټینشن باندې اخته کوي کنی تاسو معاشره کې اوس وګورئ تاسو معاشره کې سوچ وکوئ هر چا چې دا عمل شروع کړی دی چې تر خپل پلار خپل ملګری باندې ګران وي دغه انسان دا تاسو وګورئ که یو کال بعد و که دوه کاله بعد و او که په دغه وخت کې الله به یې په داسې ټینشن باندې اخته کړي الله به یې داسې د زړه په در باندې اخته کړي الله به یې داسې د زړه په هغه بېچیني باندې اخته کړي دا به کور خوند نه ورکوي اولاد به خوند نه ورکوي خپله ښځه به خوند نه ورکوي خپله زندګي به خوند نه ورکوي ولې عذاب دا و تا خپل پلار یې کړی و هغه پلار چې د تا په کوچنیتوب کې د تا خدمتونه کړي وو د تا دپاره یې تکلیفونه تېر کړي وو د تا دپاره یې زحمتونه تېر کړي وو د تا دپاره یې درواغ ویل د تا دپاره یې سفرونه کول هغه پلار نن تا هېر کړو نن ته راولاړ شي د خپل پلار په ځای باندې تا خپل ملګری چې کوم د هغه دی راوستې پلار په ځای د ودراو دا زه قسم درته کوم ما په دا خپل ژوند کې په خپله باندې والله ما داسې خلک ولیدل چې پلار یې بازار ته په پښو باندې روان وي دی موټرسایکل له کوره چې راوباسي خپل یار خپل ملګری کور ته یې ورولي هغه یار چې کوم د موټرسایکل باندې سپور کې بازار ته یې واخلي
څنګه شرم کول پکار دی له الله څخه شرم کول پکار دی له پیغمبر څخه شرم کول پکار دی له قران څخه شرم کول پکار دی له اسلام څخه شرم کول پکار دی یعنی دا قسم ما په خپل سترګو باندې ولیدل سپلار بازار ته په شو باندې روان د سره غټ اونلا موټرسایکل دا ورولي چسته الته د یار ده د مرګرای ده هغه ته کوټ ورولي بیا له کوټ غره اخلي بازار ته وړي تو خدای ما ته ځان مسلمان یایو ما ته د قرآن الله را کړی ده ما ته د اسلام الله را کړی ده ما ته د الله تعالی دین را کړی ده ما ته په قرآن ته ګورو دا پیشیخ به کافر کوي کافر دی پر الله دا دنیا سے کم دغه جنت پیدا کړی ده کافر به د دنیا کې خوندونه اخلي مسلمان ته به خوندونه اخلي نن کوم او تاسو دا اوس معاشره کې سوچ وکړو ګوره هر انسان سوچ وکړي نن دا اعمال ټول روان دي کنه دي روان نن هر انسان هر نوجوان سے کم ده سموږ پام پسې کړی ده قسم بالله تر خپل پلار مرګره ور باندې ګران ده د ملګری قدر کوي مرګره نه خپه کوي خو پلار خپه کوي مرګره انا به عزت کوي خو پلار به عزت کوي مرګره سے کم ده هغه هر قسم خدمت کوي خو د پلار خدمت شه نه کوي نو اے نوجوان زدا قسم درته کوم الله تعالی زړه په در باندې اخته کوي الله به داسې ټینشن درته پیدا کوي چې بیا خودکشي ته تیارېږي دا به تاسو خپل بچان هغه به درځه خبر دي سي دا بچان چې کم دی هغه به دې بدې سي خپل اهل به دې بدې سي خپل کور به دې بدې سي په خپل کور کې به ټیک نه درځي دا ټول عذابونه دي دنیا دي الله تعالی به درکوي د خپل پلار قدر شروع کا د خپل مور قدر شروع کا د هغه عزت وکړه د هغه خدمت وکړه الله رب العزت به تاسو ورته خود به خود سکونت پیدا کوي نن او تاسو په سترو په داوس معاشره کې دا شان وینو دا څوک سره یای او څوک نه سره یای زه خو د خدای لپاره درته یم اے نوجوانه د الله لپاره درته یم اے نوجوانه قسم درته کوم په خپل ځان باندې سکند په خپل ځان شفقت وکوه په خپل ځان باندې قسم د رحم وکوه دا خپل ژوند ولې تباہ کړي دا خپل ژوندۍ ولې تباہ کړي نن د باطل محبتو باندې سلبل چا سره باطل مینه ده باطل محبت ده په آینده کې به بیا د تا ژوند سکند د تا ژوندۍ هغه به بیا خراب وي خپل ژوند نه خرابوه نو دا درې کارونه چې دا ما کوم د ذکر کړل یو دا ده انسان برالټي چې کم کارونه چې تا په اختیار کې نه وي نو په هغو کارو پسې کوشش مه کوه د هغو کارو انتظار مه کوه د تا په زړه کې به ټینشن نه پیدا کېږي دویم دا ده چې الله کوم مال درکړی وي هغه مال په ناروا طریقه باندې په ناجایزه طریقه باندې مه استعمالوه په پردو زنکو باندې په پردو اړیکانو باندې په پردو خلکو باندې مه استعمالوه الله به تا په زړه کې ټینشن نه پیدا کوي الله به تا په زړه کې خفګان نه پیدا کوي دریم چې کوم پلار او مور ته لري ته خپل ځوان کې د خپل پلار او د مور قدر وکوه د مرګري قدر بدن خاطر باندې ما کوي د پلار قدر د خفاتې د مرګري خدمت په دې خاطر باندې ما کوي د پلار خدمت د خفاتې د شذ خدمت په دې خاطر باندې ما کوي د خپل مور خدمت د خفاتې نو ته د ټول شانو کې د خپل پلار هغه ځان ته در محبوب کته خپل مرګري هغه مال الله کوم درکړی ده هغه په ناجایزه باندې په پردو خلکو باندې په ناجایزه طریقه باندې ما استعمالوه او بل هغه کارونه چې تا په اختیار کې نه دي او کارونه چې لګېږم الله رب العزت په خود و خوده هغه د تعالی زړه هغه ټینشن هغه خفګان الله به دا درجه ختم کړي دا څو خبرې ګوره دا ما درته وکولې د خدای دپاره یعنی زه دا خبره باندې قسم هم دا خبره کوم تاسو ته که به د ما غرض په دې کې دا وي چې مثلا دا د موبایل څه ورته یې آیډي ورته یې څه ورته یې دا په مخ باندې ولاړ شي یا مثلا شهرت چې وسی والله کله ما دا غرض وي والله کله دا مقصد وي خدای د خدای لپاره ته دا بیان دا د الله د رضا لپاره مسلمانانو ته ورسوي دا نن سبا نوجوانان دا په کومه فتنو باندې اخته دي دا په کومه حالاتو باندې اخته دي ټول په باطل او محبتو باندې اخته دي ټول په پردو ځنکو باندې څوک یې زما یم څوک یې زما یم څوک یې زه شک یم څوک یې زه شک یم پلار ورته خیر ده مور ورته خیر ده خپل بچی ورته خیر ده په پردو خلکو باندې ناجایزه خرڅي دي دا هغه د ناجایزو خرڅو بیا دا برکت راوځي الله دې تاسو زړه کې ټینشن پیدا کړي الله دې تاسو زړه کې خفګان پیدا کړي دا هغه کس ساته خرچي ور باندې کولې ساته خرچي ور باندې کولې تا مالونه ور باندې لګول دا هغه کس چې خفازه دي دا هغه تکلیفونه ته درسي هغه زحمتونه ته درسي هغه ته به عزت کوي هغه وجه دا الله په دنیا کې د عذاب درکوي
نو اے نوجوانه زه د خدای دپاره درته یم د الله دپاره درته یم چې دا خدا دا دین چې کوم الله مشترک کړی ده دا قرآن چې الله مشتکم را کړی ده دا پیغمبر چې الله را لېږلی ده او هغه صلات ویلي دا در خپل که په والله په دغه قرآن کې د الله په دین کې د الله په ذکر کې سکونت پروت ده الله بذکر الله تطمئن القلوب الله وایي چې په تحقیق سره د اطمینان د زړه چې کوم ده هغه په ذکر د الله تعالی کې پروت ده والله که په باطل مینه کې پروت وي والله که په باطل محبت کې پروت وي والله که ته په ناجایزه محبتو کې ستا اخته یې قسم په خدای که په دې کې سکونت پروت وي هغه پنځه منټه چې کوم د تا له چا سره محبت وي هغه درسره یوځای شي هغه پنځه منټه چې کوم وصل راشي الله تعالی به دغه پنځه منټه تا ته په دې پنځو غنټو د پنځو میاشتو په خفګان د الله درته بدلوي بیا نو دغه ناجایز مینه او محبتونه دا ناجایز خرڅې په پردو خلکو باندې په پردو زنکو باندې هغه هم دغه رقم پلار لري دا رقم ورور لري دا رقم عزت لري کله ولاړ شي د بل چا بچی د بل چا ورور د هغه بېعزتي په دنیا کې وکړي هغه بېعزته کې هغه باندې په زور خرچې چې د کوي ظلم ور خراب کې آخرت ور خراب کې الله رب العزت دې تا تر اولاد کاږي بیا به الله رب العزت دې تا اولاد داسې بېعزته کوي تا اولاد به داسې پر دې خلک چې استعمالوي نو دا څو خبرې ما دې الله دې رضا دې پاره درته وکولې اے مسلمانانو علما قسم دې تاسو خیر خوايان دي علما چې کوم بیان درته کوي په والله تاسو باندې خوا بدیږي په والله تاسو په ژوندۍ خوا بدیږي تاسو په آخرت خوا بدیږي تاسو په قبر باندې خوا بدیږي تاسو په دغه روان مستقبل باندې قسم د خوا بدیږي دا او دې خبرې ته مه ګورئ چې پلانی ملا بیان کوي دا په خپله باندې ګناهګاره ده پلانی ملا بیان کوي دا په خپله باندې دا کارونه کوي ګوره دا کتابي مسله ده عالم چې کوم بیان کوي دغه ته مه ګوره دا پلانی عالم غږېږي دغه ته وګوره دا خبرې د چا راته کوي خبر خو د قرآن راته کوي خبر خو د رسول الله راته کوي خبر خو ماته د ما د مذهب کوي خبر خو ماته د ما د دین کوي دا کې په خپله باندې خراب ده خو زه درته نه ګورم زه د الله قرآن ته ګورم د الله دین ته ګورم د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته ګورم الله رب العزت بخود بخوده د موږ او تاسو په زړه کې اطمینان پیدا کړي قرآن درواخی د قرآن تلاوتونه درواخی د قرآن تلاوت شروع کړي په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف یاس د مانځه پابندي شروع کړي زه قسم درته کوم الله به تا ټول خفګان د تا د زړه ټینشن د تا د زړه خفګانونه به الله تعالی ټول ورکړي الله رب العزت دغه څو خبرې د خپل رضا دپاره وګرځوي الله تعالی دې اول ماته او بیا ټولو سامعینو ته د عمل کولو توفیق را په نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين